زه د ټرست سرپرست حاجي نذیر احمد صاحب ته خواست کوم چې هغه د راشي د معززو مېلمنو شکریه ادا کړي. حاجي نذیر احمد صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز علماء کرام، قدرمنو مېلمنو، مشرانو، کشرانو، ځوانانو، السلام علیکم. زه د ټرست یو ادنا کارکون په حیثیت سره او د ایگزیکټیو کمیټي ممبرانو طرف نه د تاسو ټولو زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو خپل قیمتي ټایم متراکو او دا پروګرام ته مراونک ویر کړلو. ټایم ډېر کم دی، موږ پروګرام څه بل څه اوس یاره موږ ټول علما تقریر کوي خو لږ شارټ ټایم وجې نه او بس صرف دا وانډ اپ کولو ته خبره راغله. موږ د ټرست په باره کې صرف دوره خبره کوم چې موږ تقریبا 3 میاشتې شوې چې موږ دا پروګرام شروع کړی دی. تیر شوي میاشتې موږ سره تقریبا کوم سټوډنټان وو هغه 11 وه او یوې میاشتې نه موږ هغه کې 3 کسان نور اډ کړو او موږ سره اوس کسان څه کوم دي 14 کسان شول چې هغه موږ سپانسرشپ کوو. او د تیر شوي ورځو کې موږ د سکول چې موږ د اوس په پبلک سکول هغه موږ وزټ کړی و، هغه پرنسپل ته موږ دا خبره وکړه چې موږ اوس انشاءالله دا پوزیشن کې یو چې موږ د خپل قوم په لیول باندې کم از کم 2 یا 3 بچي نور واخلو. او هغې ته مو ویلي دي چې تاسو موږ ته یو لیست راکړئ چې کوم ډیزرو کسان وي چې هغه مطلب دی چې خپلې خرچې مرچې نشي برداشت کولی او بریلینټ سټوډنټ وي نو هغوی نمې موږ ته راکړي چې څومره کسانو نمې راکړي خو بیا به موږ ایګزیکټیو کمیټي کې هغه باندې ډسکشن کوو چې هغه نه موږ مطلب دی چې 3 کسان کم از کم سارټ آوټ کړو چې هغوی سپانسرشپ هم مو شروع کوو. په دې تاسو دلته به ډول داسې کسان وي چې هغه وي چې یاره د پړو حد پورې ویلې ده دا پروګرام د قوم کلي پورې ویلې نه دی. هغه صرف مو خپل زړه کې یو قسم سره خوف و څه داسې نه ده خبره که مو شروع کړي چې توکلیارې کې ویسار نه شو. خو شکر الحمدلله اوس د 3 میاشتو کې دې پوزیشن کې یو چې مو دا کار نوره ایکسپینډ او نوره مطلب چې 3 کسان چې مو هغوی نمې خو مخکې مو صوره خیال تاسو سره شیر کړي وي. خو یوه خبره صرف تاسو سره دا ذکر کوم که مو سړی بیله مطلب چې کوشش کوو نو کیدای شي هغه کار چې مو زر کول غواړو بیا اسانۍ سره ونه کړو. نو که تاسو مو سره مدد کوئ، تاسو مو سره دې کاروان کې شامل شوئ نو هغه کار چې موږ یو کال کې مو کولو نو امید ده چې موږ به هغه شپې به میاشتو ته راولو. په دې بېله کس که زه مثال فرض وکړه که زه وایم چې یاره زه سپانسرشپ کوم د بچیو نو زه به څونه وکړم 2 به وکړم 3 به وکړم یا که مو مطلب چې ایگزیکټیو کمیټي ممبران یو کسان یو مو به ډېر زیات انداز 1400 پورې یو خو موږ که تاسو مو سره دې کار کې خپله حصه واچوئ او چې څومره مطلب چې څوک وس لري مو شکریه ده کوو چې مو سره د موږ کوم کلي کسان و چې هغه فارن کنټریز کې دي هغوی ډېر کل کې مطلب چې مو سره دې شي کې مدد وکړو. خو د مو دلته چې کوم کسان یو دوی باندې څه خاص اثر ونه کوم وسره خیال. نو زه مثال در کوم کنه که زه اوس خپل کوم که خدمت ونه کوم خو ما نه خبر سو بل چوک سوال کوي څه د تو کوم کلی ته یا د دنیا کې یا قیامت کې ته څه شي کولی ته خاص حیثیت وي څه تو څه وک. لکه مثال در کوم صحیح سے یوه پرنده وه چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام نمرود اور کې واچولو نه پرنده راونه شوله خپلې چونچ کې اوبه واخیستلې چې زه د اور باندې دا اوبه واچوم نو هغوی نه مزله څه کوم ملګري هغوی پوښتنه وکړه چې دوی تا د یوې کترې نه څه اثر وشي نو هغو ته ډېر ښکلی ځواب یې کړو چې اور مړ کول یې مقصد مې نه دی خو ما نه خو کنسوبیله چوک دا پوښتنه ونه کړي چې تا څه وکړه زه خپلې حصې چې کوم ما نه کېږي زه هغه کار کوم.
نو که موږ ټول دې حساب سره سوچ وکړو نو ما سوره خیال دی څه هر یو کار به داسې نه وي چې موږ اسانې طریقې سره ونه کړو. نو اخري کې زه بیا د تاسو ټولو شکریه ادا کوم.